السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د استعمال په سونه کې زکات شته دی که نشته؟ دا یوه اهمه مسله ده. دا به نن تاسو سره په دې کلیپ کې شیر شي چې آیا د استعمال په سونه کې د استعمال په چاندۍ کې سونه ده چاندي ده چې هغه د زنانو په استعمال کې ده، نو آیا په دې کې زکات شته دی که نه؟ دې کې د زکات مسله څنګه ده؟ نو بعضی کسان په دې مسله باندې خو پوهه دي، خو بعضی کسان په دې مسله نه دي پوهه، ځکه هغوی د زکات متعلق تپوس وکړي نو پکې دا سوال کوي چې یاره دغه سونه چې کومه ده نو دا خو مطلب زما د کور والا په استعمال کې ده، نو مطلب بعضی کسان په دې مسله نه پوهه چې یاره په دې کې به ګینې زکات نه وي. دلته مسله دا ده جی چې که سونه د زیوراتو په شکل ده لکه لاکټ دی، ګوتمه ده، امیل دی وغیره وغیره، که سونه د زیوراتو په شکل ده او که نه د زیوراتو په شکل نه ده، د لوخو په شکل کې ده یا مثلا د خښتې په شکل کې ده، د پیلۍ او د کنډول په شکل کې ده، نو دغه سونه چې کومه ده دغه چاندي دغه سونه په دې باندې چې کال تیر شي نو په دې کې بیا زکات شته دی. مسله دا ده ځکه چې قرآن کریم موږ وګورو نو د قرآن کریم آیاتونه او د احادیثو مبارکو نه موږ ته دا معلومیږي چې په سونه کې په چاندۍ کې که هغه د زیوراتو په شکل کې ده او که د زیوراتو نه علاوه ده، که د استعمال ده او که د استعمال نه ده، خو په دغه ټولو کې زکات شته دی. لکه قرآن کریم کې آیت دی د سورة توبه 34 نمبر آیات، والذین یکنزون الذهب والفضه، کم خلق چې سونه او چاندي دا جمع کوي، ولا ينفقونها فی سبیل الله، او د الله په لار کې د دینه خرچ نه کوي، یعنی زکات تینه نه ورکوي، نو فبشرهم بعذاب علیم، دی خلکو ته د دردناک عذاب زیری ورکا، دی خلکو د پاره دردناک. او دغه آیت کې راځي چې یوم یحما علیها فی نار جهنم، د جهنم په اور کې به چې کم دی نو دا سونه دا به ګرمولی شي، او فتکوا بها جباههم و جنوبهم و ظهورهم، داسې راځي د دوی ډډې او د دوی شاګانې په دې باندې به دې سونه باندې به دوی له ټکور ورکولی شي. دلته پکې یوه خبره راله د فایدې دپاره که بعضې طلبا ملګري ګوري، فتکوا راغی، مکوات په عربۍ کې استری ته وایي، استري دا کپړې چې به خلک استري کوي دې ته مکوات وایي، نو دې استری ته مکوات ځکه وایي چې دا د کپړې له داغونه ورکوي، ټیک شوله کپړه په استری کېږي په دې طریقه. نو قرآن کې راځي چې فتکوا بها جباههم، د دوی اړخونه د دوی شاګانې دا به په دې سونه باندې په دې چاندۍ باندې چې زکات ترې نه دی ادا شوی دا به ګرمولی شي او په دې به داغونه دوی له ورکولی شي. نو ګوره دلته د قرآن آیات چې کوم نصوص دي هغه مطلق دي، دا پکې نشته چې د استعمال د په هغې کې به زکات نه او چې د استعمال نه ده نو په هغې کې به زکات وي. او د حدیث مبارک نه موږ ته معلومیږي د عبدالله ابن عمر ابن العاص رضی الله عنه روایت دی، هغه فرمایي چې یوه زنانه نبی علیه السلام ته راله او یوه لور ورسره وه، او د هغې په لاس باندې دوه غټ بنګړي چې کوم دی دا په لاس باندې وو. نو نبی علیه السلام ته تپوس وکړو چې ته دې زکات ورکې؟ ویل چې نه. نو نبی علیه السلام مبارک ورته وفرمیل چې آیا تا ته دا خوښه ده چې الله د قیامت په ورځ ستا په لاس کې د جهنم د اور بنګړي واچي د دې په بدل کې؟ نو هغې زنانه هغه بنګړي راویستل او نبی علیه السلام مبارک لی ورکړه، ویل چې دا د الله او د الله د رسول دپاره شو، یعنې د الله په لاره کې صدقه کړه. دغه آیت کریمه چې کوم دی د دغې د تشریح متعلق ام سلمه رضی الله عنها چې کومه وه نو د هغې سره زیوراتو د استعمال، نو هغې د نبي علیه السلام نه تپوس وکړو چې یاره دا زیورات چې کوم دي نو دا په کنز کې راځي که نه؟ دا دغه آیت کې چې کوم د زیوراتو د سونې د جمع کولو خبره راغلې ده او بیا په هغې د عذاب خبر راغلی، نو آیا دا په هغې کې راځي که نه؟ نو نبي علیه السلام ورته وفرمیل چې کوم مال د زکات نصاب ته ورسي او د هغې نه زکات ورکولی شي نو دا بیا په کنز کې نه راځي، یعنی دا په دغه وعید د ده دپاره بیا نه راځي، او په دغه آیت کریمه کې چې کومه سزا اورولی شوې ده نو دا بیا په هغې کې نه راځي. لکه ابو داود شریف په کتاب الزکات کې دغه روایت ذکر کړی دی، او د عبدالله ابن عمر ابن العاص رضی الله عنه روایت چې کوم دی نو هغه امام بهقي رحمه الله هم او امام نسائی هغوی هم دغه روایت ذکر کړی دی. نو د قرآن کریم د نصوصو نه موږ ته معلومه شوه او
د احادیثو مبارکو نه موږ ته معلومه شوه چې که سونا چاندي که دا د استعمال د زیوراتو په شکل او که د استعمال نه د داسې پرته ده نو په دې کې به زکات وي چې کله پې کال تیر شي نو د دغې قیمت به ولګې او 40 روپۍ په 40,000 کې 1000 روپۍ یا چې کم دی نو په 1,02,500 روپۍ دغه حساب سره به د دې زکات ویستلی شي. دا یوه اهمه مسله وه. تاسو بیا په خپله هم زده کوئ او که ستاسو زده او ستاسو په علم کې نو په دې وخت کې هم داسې خلک شته چې موږ نه دې مسلو تپوسونه کوي راځي مخې ته رالل نو ستاسو په خدمت کې به دا گزارش وي چې دا به تاسو مخکې شیر کوي چې څومره مسلمانانو ته دا اهمه مسله ورسي او دا زده شي د قرآن او د حدیث په رڼا کې نو انشاءالله تاسو ته به الله جل شانه د دې اجر درکوي. وصلی الله علی النبی